په جنگ کې به اول د واره دی پلار ور یادوي، مور به ور یادوي، بیا به هغه په جواب کې هغه هم پلار و مور ور یادوي. نو ګویا که دا دی سو لکه داسې خپل مور و پلار ته شکنځل وکړو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په غټو ګناهو کې چې بیا کومه غټه ګناه ده هغه دا څوک مور و پلار ته شکنځل وکړي. صحابه ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مې څوک بدبخته څه مور و پلار ته شکنځل کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هغه داسې کس چې کله دی جنګ کوي یا دعوه کوي دی به بل ته وایي ستا پلار څه شي، ستا مور ستا د پلار څه شي، هغه به ورته وایي ستا پلار ستا مور. نو دا دی سو لکه داسې خپل مور ته شکنځل وکړل، د کابل ته د مور و پلار نه ور یاده کړی، نو ده ته به هم دا سړي مور و پلار نه ور یاده کړی، دا داسې سو لکه داسې مور و پلار ته شکنځل وکړ. نو دا وایي په غټو ګناهو کې رسول الله وسلم فرمایي وایي کبائر ګناهو کې غټو ګناهو کې غټه ګناه دی څوک مور و پلار ته شکنځل وکړي. خو لیکن افسوس اوس خو برای راست څوک مور و پلار ته شکنځل کوي. اوس خو دا رقم کس نه دی پیدا شوی چې بل چاته د مور و پلار شکنځه وکړي بیا هغه ورته وکړي چې ګناه لري. لیکن اوس خو ډایرکټ برای راست مور و پلار ته پوچ وایي، مور و پلار ته شکنځل کوي. دا خو نورم بدبخته ده، دا نورم زیاته ګناه لري. نو د الله رسول فرمایي وایي لور به په مور حکم چلی، زوی به په پلار چلی. بس دا ولې چې لور به په مور حکم چي ځکه چې لور و مور ډېر سره ګران او د غټ ډېر رشته سره یې همیشه په کور کې سره اوسي، یعنی دونه نفرت به بې داسې لور به پر مور حکم چلی ځان به غټ باندې بولي. او د پلار او د زوی رشته یې سره که په کور کې که د باندې د یو ځای سره ګرځي، لیکن زوی به و پلار ته دا وایي چې بابا ستا دماغ کار نه کوي، تاسې په کاروبار نه پوهېږې، تل د خلکو سره پالتو لوېدلی یې، ستا دماغ چې د ختم دی ته ایکسپیره یې. نو دغه الفاظ استعمالول ډېره سخته ګناه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعنه الله لعن الله من سب اباه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د الله د لعنت وي پر هغه چا باندې چې پلار ته شکنځل کوي، پلار ته بد ورد وایي. د الله لعنت دا ده لکه یعنی دا معنا د الله د رحمت څخه ته لرې سي. وایي د الله د لعنت پر هغه چا وي څوک پلار ته بد ورد وایي. کله چې یو څوک پلار ته بد ورد وایي، د پلار احترام نه کوي، د پلار بې عزتي نه کوي، والله بالله که دی په مخه ولاړی ما دې په الله قسم وي په کتابو کې راځي وایي دا سړی به هېڅکله هم کامیابه نه سي، هېڅکله به هم دی په مخه ولاړ نه سي چې کله پلار ځینې ناراضه نو الله ځینې ناراضه ده. ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که الله خوشحاله کول غواړې پلار راضي که، پلار دې راضي کوي، الله دې راضي کوي. چې څونه عبادت کوې، څونه